خپل ځان دوبۍ کې پاتې شوی ما 14 کاله ما تېر کړي خو چې چا به ګوته خو شو زموږ زړه ته به درد را رسېدو 3 کاله مې پاکستان کې وشو د سړي نه سر وارته وه د زړه درد مې ختم شوی دی دلته جهالت دی تعلیم نشته حالانکه دې تغیستل پکار دی دا چې به نه مړی شوي دي دې سړي ته مکمل سزا میلاو شي سر ته په یو چوک کې واغواړي مکمل پانګې شوي دي صحیح شول بل به داسې نه کوي خو که داسې یو 3 میاشتې بعد دې رها شي نو لکه بل لازمي دغه شانتي حرکت کوي صحیح و دغه قبرونه جوړ دي یو کور و بس ټول کور رالی دلته قبرستان د دغه کور نه جوړ شو مقبره جوړه شوه که کور آباد و نو دوی آباد اوس هغه کور کانډر شو بس شړ شو اوس که څوک وایي چې د پلانکي کور ته ځو نو وایي به راځئ چې هدیرې ته لاړ شو ملاقات له ځو نو هدیرې ته لاړ شو د خاورو سلې جوړ دي دا 9 1 2 3 4 اووه دا دي 2 هغه دي نو زه یم چې د کلي علاقې خلک به په قبرونو ایستلو په خښولو باندې هم ستړي شوي خو ظلم ډېر زورور و نه ځمکه وشلېده او نه اسمان را پرېوتو شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی قدرمنو کتونکو پښتنه معاشره کې ژوند کوو دلته زموږ د ژوند سره تړلې ډېرې ستونزې دي ډېر مسایل دي په پښتونستان کې ژوند کوو نو خبره چې د پښتنو راشي نو خلک وایي چېرې پښتانه شرپسند هم دي جګړمار دي امن پسند نه دي په مخ د ځمکه چې وایي څه فساد دی نو هغه پښتانه کوي دا خلک موږ پسې اکثر ملنډې کوي موږ وایو چې نه موږ پښتانه دي سینې خو موږ په خپله ځان وښیو د قطار ته وګورئ نه قبره دي دا ملکن ډیویژن دی او بګردره د علاقه ده د اختر په شپه باندې څه ظالمان رالو ټول کور یې قتل کړو معمولي شان څه تنازع وه کورنۍ د هغې په وجه غالبا چې 2 یا 3 ماشومان په دغه کور کې پاتې دي نور ټول یې قتل کړه دا قبرونه سټارټ یا هدیرې ته چې راننوتم نو شمارل مې د اکنوال تر 9 پورې ټول قبرونه په یو لینډ دي دغه 2 پسې خوا دي نو ډېر ظلم شوی دی چې خبره د پښتونخوا راشي نو د ظلمونو ډکه دلته موږ سره څه دي پښتنو سره یو غریب ملک دی زموږ بیا پښتونخوا ډېره خواره ده غریبانان خلک خو زموږ سره صرف د ټوپک تمانچې نه علاوه بل څه نشته که خبره د چا بدلېږي نو ټوپک تمانچه رالي د بلې نه تویي بیا چې خبره اتکړو ته شي تاڼۍ ته شي تحصیل ته شي هلته چې ګیر شي نو بیا یاره ما ظلم کړی دی او ما ته د انصاف میلاو شي او څوک څه وایي څوک څه بیا هلته مفتي جوړ شي بیا به نورو ته نصیحت کوي خو د ډز نه مخکې موږ پښتانه سوچ نه کوو چې چېرته کور جوړو الله وس راکړي نو هلته پکې دغه جوړ کړو د برج پکې جوړ کړو چېرې دښمني به راشي چېرته مخکې نه زموږ دغه سوچ پنجابیان چې جوړوي نو هغوی پکې ګراج جوړ کړي چې الله به ګاډی راکړي او دغلته به ودرو نو زمونږ په سوچ باندې الله فیصله کوي باقي دا ظلم شوی راغلی دا ملګري چې کوم دي سم پکې به د لار تېرېده د دوی مورېدل چې یاره نه مړي شوي دي هغوی هم ودرېده د قبرونو تماشې کوله او غالبا چې یو رشته دار دی د هغوی نور په دغه کور کې څوک پاتې نه دي چې موږ څه خبرې وکړي ټول کور ختم کړی دی ظلم دومره زورور و چې ټول کور یې کوتره کړی دی کرش کړی دی ته لږ رامخکې شه ملګريه ستاسو نوم دی عبید عبیده ته یې څه د دې کور والا دا زموږ ترور و ترور بچي ټول کور والے وجې دي ټول کور څوک پکې پاتې دي ماشومان په دې کې 3 ماشومان پاتې دا څنګه بچ شوي دوی بس دوی وایي چې مونږ دا ډزې واورېدې مونږ په کمبلو کې سرونه پټ کړه نو دوی پته نه دوی څنګه بچ خو د ده سره بیا ګولی ختمې شوې نو چې د بیا په کمرو کې څه وکته نو څه وله په لاس ورنه راله ډزې چا کړې وي وجه څه وه جګړه په څه جوړه شوې وه دا دې شی شوی چې دوی د کور تنازع راغلې وه د لکه دوی چې کوم دی 2 نوڼه یې ورکړې وې دا کوم چې مړه شو جی نو د دوی څه لیندین راغلی واده شوي واده شوي څه کال خواوشا شوی یم کورنۍ جګه وه بس په هغې کې څه دغه راغلل د دوی خبره دې ته ورسېده چې دا د شپې و که د ورځې دا د شپې 12 بجې تقریبا نو ټول یې دغه کړي څوک پکې زخمي یا څوک داسې پاتې نشته دغه ماشومان زخمیان پکې نشته او پاتې بچ پکې 3 دي کچې ماشومان دي هغه بس تښتېدلي وو هغه کس له په لاس نه ورغلی چې هغوی د شپې تښتېدلي د شپې شوې بیا تاسو ته څنګه پته ولګېده په ټایم پته ولګېده که په سبا بس تقریبا 10 منټ پس تقریبا هغه ماشوم وتښتېدو نو ګاونډیانو ته یې وې ګاونډیانو بیا داسې خبره وه تاسو ته اطلاع راغله د شپې بیا د اختر شپه وه د اختر شپه نه وه لکه بله شپه وه سبا د اختر ورځ وه او دویمه د اختر شپه جی نو دې کې څوک ګیر شوي اوس پولیس راغلي څوک ګیر دي یو تن دوی وایي چې موږ ملزم ګرفتار کړی دی او په یوازې دی نو اوس پته یې نه لګي مخې ته پته نه لګي چې څوک دی ګیر داسې لکه یو تن دی د دوی پته ولګېده خو چې نور څوک شته یا نشته یا یوازې دی بس تښتېدلي
تښتېدلي. او کور خو بس تاله به اوس به ختم د دې کور د هغه دا زموږ رشته دار مونږ تی سامان په ټیکټرو کې کور ته راوړی کور لاړې ختم بس ختم. کنډر پاتې شو په کور کې صحیح خو کور خو په خلکو آبادي چې خلک ته لاړ نو د پته شو لوخ یا په کټونو خو کور نه آبادي کور په خلکو آبادي. ها دا مرګري چې کوم دي په دې لار تیر تاسو د کوم ځای موږ د توتکاني سار باندې تاسو خبر شوي دی واقعا دی واقعیا خبر شي اوس په دې لار تیرېدو دی خو نظر کو دا قبرونه مولیده او داسې وا د ملګرو ته وی چې ودرېږي دې ته ورشو دعا ورته وکوله. صحیح داسې ظلم ستاسو زما خو 25-26 سالونه ستاسو به ډېر ستاسو په د دومره عمر کې داسې ظلم هم لیدلی چې نه جنازې د یو کور ووتې بلکې ټول خلک ختم شو نم دی لیدلی. وجه څه ده موږ پښتنو کې داسې سیوا شو بیا په ملکن ډیویژن خبره کې راشي پوره من علاقه مخکې په ډېر عرصه تېر شوي دي دهشتګردۍ والې ده خو اوس پکې داسې بډخیلې نظر راغلی ملته م یو دوه ورونه چا وجلي معمولي خبره منځ کې دا څه وجه کې د ماشومانو په وجه هغه هم شر کړی ضد بس. تاسو په خیال تعلیم کمی دی شعور نشته موږ پښتنو کې جهالت دی څه دي غیر ضد اصل کې مجرم ته سزا نه ملي. ډېره ښکلې خبره وکړه لږ رامخکې شي برادر اصل کې سړی گیر شي نو که د چا تعلق یا پیسه وسي بس بیا باچا یې کولاو تڼۍ ګرځه او که نه دغه نه غریب سړی نو بس بیا پکې پروت وي خو سزا نشته. پاکستان کې دوه قسمه قانون یو د غریب دپاره یو د مالدار دپاره نور تاسو ښه پوهې خو هوښیار خلک یې د وضاحت پکې نشته. ته خیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل ځان دوبۍ کې پاتې شوی یم 14 کاله ما تېر کړي خو چې چا به ګوته خوږ شو زموږ زړه ته به درد را رسېدو. 3 کاله مې پاکستان کې وشو د سړي نه سر وارته وه د زړه درد مې ختم شوی دی دلته جهالت دی تعلیم نشته حالانکه دې تغستل پکار دی پکار دی چې بین نه مړی شوي دي دې سړي ته مکمل سزا میلاو شي سر ته په یو چوک کې واغواري مکمل پاکستان کې شوي دي صحیح شول بل به داسې نه کوي خو که داسې یو 3 میاشتې بعد دې رهایی شي نو لکه بل لازمي دغه شانتي حرکت کوي. صحیح غوښتنه د حکومت وخت نه یا چې کوم سټیک هولډر د ریاستي ادارې د هغې ته څه وایي دا ظلم زموږ په پښتونخوا کې روان دی مسلسل کېږي خلک راوځي بري کېږي دا موږ ډېرو قاتلانو سم خبرې کړي سهار له راوځي ګرځي سپینې تڼۍ نو دغه یاره زموږ خو دا لیوي والو ته او پولیسو ته دا ریکویسټ دی او عدالت د طرف نه چې دې مجرم ته سختو نه سخته سزا میلاو شي انشاءالله. کتونکو به دغه خبرونه جوړ دي یو کور و بس ټول کور رالی دلته قبرستان د دغه کور نه جوړ شو مقبره جوړه شوه که کور آباد و نو دوی آباد اوس هغه کور کانډر شو بس شړ شو اوس که څوک وایي چې د پلانکي کور ته ځو نو وایي به راځئ چې هدیرې ته لاړ شو ملاقات له ځو نو هدیرې ته لاړ شو د خاورو سلې جوړ دي دا 9 1 2 3 4 اووه دا دي او دوه هغه دي نو زه وایم چې د دې کلي علاقې خلک به په قبرونو ایستلو په خښولو باندې هم ستړي شوي خو ظلم ډېر زورور و نه ځمکه وشلېده او نه اسمان را پرېوتو خو هغه غیرتي باچا دی الله هغه انصاف کوي او هغه انسان ته ډېر صبر کوي او د هغه پکړ به بل شاني انشاءالله ضرور به دغه او مجرم ته سزا میلاویږي او که خبره د انصاف شي په پاکستان کې نو تش ټکی هم لیدلی دی د انصاف خو لا چا ته میلاو شوی نه دی هغه کس ته میلاویږي چې هغه سره په لاس کې پیسې شپارخي تاڼه تحصیل دا سیزونه چلی په پیسو باندې بخښنې سره چې زموږ پاکستان کې موږ لیکو که نه چې اسلامي جمهوریه پاکستان نو داسې په نوم لیکو اسلامي قانون پاکستان کې تاسو ته مه وښئ تاسو ماته وښئ په سعودي عرب کې که څوک غلا وکړي لاس تکټ کړي که څوک زنا وکړي نو د هغه دپاره ځان له سزا د کوړۍ دي غالبا چې وکړي که څوک قتل وکړي نو هغه به قلم کېږي سر ته وي په پاکستان کې واحد دا داسې ملک دی چې دلته دا دومره قطار یې ودرولې دی دا سړی به هم سهار له راوځي او بس برید بتاوي چې ما داسې د نرتوب کار کړی حالانکې بهادري دا نه ده زموږ پیغمبر علیه السلام دی هغه بوډۍ هغه ابۍ هغه چې کومه د ګند هغه ډیری به په سهار ماښام رایشتو د هغې تپوس له هم تللی نو موږ د هغه پیغمبر امتیان خو موږ ډېر په غلطه لار روان دي دا څه حالات چې روان دي زموږ په ملک کې دا زموږ د اعمالو کمی دی موږ د دین نه لرې د اسلام نه ناخبره د الله او د رسول نه ناخبره په دنیا پسې دوم نامختی چې موږ نه خپل قبر هېر دی چې دې ځای ته به راځو دې 2 ګزه ځای کې به ما سره حساب کتاب کړي دلته نه رور په کار راځي نه پیسه راځي نه رشته دار راځي ستا د اوږده قبیله ستا د 1000 کسه په خاندان کې خو چې کله ستا عمل ټیک نه نو دلته به دی انجام ډېر به دی نو پښتنو د دې نه عبرت واخلئ د ټوپک تمانچې نه لاس واخلئ د دشمنۍ دوستۍ تربګنۍ د دې نه ځان وساتئ د پیغور نه ځان وساتئ زموږ په پښتنه معاشره کې د پیغور دا خبره ډېره عام ده په دغه معمولي خبره خلک د یو بل وینې تویي د عبرت واخلئ د دې نه زما په ټول 15 کاله عمر کې ما داسې ظلم نه ولیدلی
څنګه چې دغه ظالم کړی دی راغلی دغه واقعیا شوی ظلم شوی پولیس په کې کسان گرفتار کړي دي خو بیا هم چې سار له به دغه راوځي او شهزاده به د جیل جوړي په جیل کې به مغه ته هغه سهولت که پیسې ورسره وسې رسي نو هغه به د بار ماحول نه په جیل کې په سکون کې ژوند تېروي نو د دې نه عبرت واخلي پښتنو له ټوپک تمانچې نه ځان وساتي خپل بچي تعلیم یافته کړي د دیني تعلیم ته کښېنوي مدرسه کې کښېنوي علم ته کښېنوي سکول مدرسې ورکړي قلم ولا په لاس کې ورکړي چې د رڼا په لور روان شي چې دا جهالت زموږ د معاشرې نه ختم شي دا څه وشو دا دته څه میلاو شو روپۍ ورته میلاو شو 9 کسان یې مړه کړو په خپل هم ژوند تباه شو اوس به د خپل سوري نه میریږي خپل سوري نه به میریږي دی چېرې دغه د پلان کې راپسې دی ډینګلې راپسې دی هلته کسان 3 ماشومان یتیمانان کړه کور یې تباه و برباد کو او الله پاک خو هسې وایي چېرې یو قتل دی وکړو ټول انسانیت دی قتل کو نو د دې بخل ډېر مشکل دي مشکل بخل یې نشته پښتنو دغه واقعیا نه عبرت واخلئ او ټوپک تمانچه وغورځوئ څه چې کوي هغه بادشاهي کوي په الله باندې بروسه ساتئ والله که ستاسو ټوپک تمانچې ته مجد راشي او بس معافي هم کوي څوک تا سره څومره ظلم هم وکړي دا مشران اکثر خبره کوي چې نه په دې یو مخ څپېړه ویستې دا بله مو ته ورته وایي جواب مه ورکړه ماښام به دغه سړی ستا کوڅې له درځي او تا نه به معافي غواړي دا ما ټرای کړې په خپله نو چې چا داسې ظلم وکړو الله ته سپارئ معافي کوئ چې تا یو انسان معاف کړو الله به تا معاف کړي ډېر غیرتي باچا دی په خپل بنده صداویه او میندو نه سیوا مینه کوي نو دا ټولې بندګانې خو ازمیښت امتحان دی په موږ باندې ګوري الله پاک چې چا د مال حال پیسه ورکړي چې دی په دغه ژوند کې خوشحاله دی خفه دی غرور تکبر پکې شته نشته دا څومره چې غریبانان دي زموږ په معاشره کې د دوی باندې امتحان دی نو خیال وساتئ د خوار غریب خیال وساتئ د یتیم وساتئ د کونډې وساتئ د بېوسه وساتئ او د داسې واقعي نه عبرت واخلئ تر بلې ویډیو پورې ښاد آباد او بریالي اوسئ خپل ورور جلال صافي او کیمرامین تلاوت سیال اجازت ورکړي ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله